بسم الله الرحمن الرحیم. دا یو نوم دی نائله. د دې نوم باره کې اکثر ملګري تپوس کوي چې آیا دا نائله نوم دا واقعي چرته د بوت نوم دی او دا نوم کې خودل دا څنګه دی؟ که بالفرض واقعي د بوت نوم وي نو دا خو بیا کې خودل نه دی پکار، او که د بوت نوم نه وي نو بیا د دې معنی څه ده او آیا دا خپل ماشومانو له دا نوم کې خودي شو که نه؟ نو اولنۍ خبره خو دا ده چې دا خبره خو بالکل یقیني ده چې نائله دا د قریشو د یو بت نوم، خو لیکن د حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنه د یوې بیبي نوم هم نائله. او دا خبره مخکې مونږ کړې ده چې کله یو نوم د صحابي راشي یا د صحابیاتو کې د یو صحابیې راشي او پیغمبر علیه السلام دغه نوم بدل کړي نه وي، نو بیا داسې نوم هغه کې خودل دا بالکل دا درست او دا په دې کې څه قسم قباحت نه وي. پس په دغه کې دغه یو نسبت چې دی هغه کافي دی چې دا د صحابي نوم دی یا دا د صحابیاتو نوم دی. نو نائله چې دی نو دا د حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنه د بیبي نومو په دې وجه باندې دا نوم کې خودل بالکل جایز دی. هغه بېله خبره ده چې دا د قریشو د یو بت نومو، خو چونکې پیغمبر علیه السلام په زمانه کې دا نومونه موجود وو، پیغمبر علیه السلام نه دی بدل کړي، نو لہذا نائله نوم کې خودل دا بالکل درست او جایز دی. باقی د دې معنی چې دا هغه یو گفت او یو عطیه قبلولو والا چې کوم څوک هغې ته نائله وایي، چاته یعنی یو گفت ورکي، چاته چې دی یو عطیه ورکي او هغه قبوله کړي، نو دې چا چې دا عطیه قبول کړل دې ته نائله ویل کېږي. نو که چا خپلو ماشومانو له نائله کې خودي هم ټیک، او که څوک خپلو ماشومانو ته نائله نوم ایږدي نو کې خودلی شي، په دې کې هیڅ قسمه قباحت نشته دی. او دا چې د چا په ذهنونو کې کومه غلط فهمي ده چې دا چونکې د بوت نوم دی په دې وجه باندې دا نوم مونږ نه ایږدو، نو دغه هیڅ قسمه غلط فهمي پیدا کول نه دي پکار، چونکې د صحابیاتو نوم دی، د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې دا نومو پیغمبر علیه السلام نه دی بدل کړی، لہذا داسې قسم نومونه کې خودل دا درست او جایز دي.